بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. د بین انټو نیوز سره زم صلاح الدین ایوبی. خوږو کتونکو، نن د ضلع باجوړ تحصیل او اطمئنان علاقه مانوړ سیمه کې په یو سکول کې پروګرام وشو چې په هغه پروګرام کې ډېر ګڼ شمېر مېلمانه راغلي وو. د دې نه علاوه د دغه اتفاق ماډل سکول پرنسپل سره زموږ سره موجود دی، یو زموږ سره خپل تعلق وکړي. جزاک الله. تاسو صلاح الدین صاحب تاسو ډېر شکریا ادا کوم. تاسو دلته راغلئ، زموږ د پروګرام نه مغه ښکلا ورکړه. زما نوم نیاز محمد دی، زه حیاتي اوسېدونکی یم او ما ماسټر کړی دی د ملکن یونیورسټۍ. سر جي زه به یو تپوس وکړم، تاسو د خپل سکول په هکله راسره لږ خبرې وکړئ، یعنې خپل سکول باندې نظر واچوئ. جی زموږ دا سکول چې دی د دې دا دویم کال شروع کېدونکی دی. پهله چې موږ راغلو نو زموږ سره چې موږ افتتاح شروع وکړه، د هغه تقریبا یو کال وشو. په هغې افتتاح کې زموږ سره 60-70 کسانو پیله موټیویشن هغه پرې شروع کړو. د هغه نه بعد زموږ سره ماشومان سیوا کېدل. د اوسه پورې زموږ سره یو کال د سکول وشو، تقریبا 300 نه بره کسان زموږ سره پرې سکول کې دي. موږ نن پروګرام وکړو، انشاءالله دا زموږ امید دی چې د دې نه بعد به انشاءالله زموږ سټوډنټس هغه 400 پلس دغه ته ورسي انشاءالله. زموږ دا امید دی چې دې علاقې ته موږ رڼا ورکړو. په دې علاقه کې موږ داسې ماشومان پیدا کړو چې هغه ډاکټران وي، هغه انجینران وي، هغه پایلټان وي او د هغو مستقبل چې شي هغه روښانه شي. نو انشاءالله دا زموږ عزم کړی دی، موږ نیت کړی دی چې علاقې ته یوه رڼا راوړې ده. نو انشاءالله دا موږ سرته رسوو. سر جي بل یو تپوس درنه زه کوم سر جي چې بله ورځ ما یو پوسټ وکړو اتفاق ماډل سکول چې کوم پیج دی د هغه نه ښه چې په دې اتفاق ماډل سکول کې به یو دغه کېږي، یو ټیسټ به کېږي، ټول ماشومانو نه به اخیستلی کېږي. په هغه ټیسټ کې چې څوک پاس شو نو هغه کس به فیس کم ورکوي، یعنې فیس به نه ورکوي. سر جي په دې خبره کې حقیقت شته که نشته؟ بلکل جی، موږ یو پوسټ کړی و د ماشومانو دپاره او د هغه ماشومانو دپاره چې هغه قابلان دي، هغوی په کور کې ناست یا بل سکول ته ځي، خو هغه فیس د سکول نشي ادا کولی. نو موږ وویل چې داسې کسان دي چې هغه سرکاري سکولونو ته ځي یا پرایویټ سکولونو ته ځي، د هغو لپاره موږ یو ټیسټ هغه کېښوستو چې هغه به زموږ په سکول کې هغه به ټیسټ ورکړي. چې کومو کسانو ډېرې نمبرې واخیستې، فرسټ سیکنډ تھرډ پوزیشن یې حاصل کړو، هغه به دلته راځي او هغه نه موږ هاف فیس یعنې نیم فیس به ترې اخلو او زموږ سره به دلته اډمټ کېږي. نو موږ دا کړي د دې لپاره هم کړی و چې دا کوم ماشومان دي چې دا د تعلیم نه محرومه پاتې نه شي او دا تعلیم هغه حاصل کړي. اگر چې د هغو سره پیسې نشته، د هغو سره پیسې کمې دي، خو موږ وویل چې نه، داسې ماشومان دي چې هغه کورونو کې ناست دي، خیر دی موږ به د هغو سره نور هم رعایت کوو، موږ به ترې پیسې نه اخلو، موږ به یې پرې داخلو. زموږ دا ریکویسټ هم دی چې کوم کسان داسې چې هغه غریبانان دي، هغه یتیمانان دي، نو هغو ته زموږ نه ریکویسټ دی چې هغه خپل ماشومان راولئ. د هغو نه موږ نه اډمیشن فیس اخلو نه به د ټیویشن فیس اخلو، هغه به موږ پرې داخلو، ځکه زموږ کار هغه دا دی چې موږ ماشومانو ته تعلیم ورکړو. نو انشاءالله دا زموږ عزم دی، دا زموږ اراده ده او دا به سرته رسوو. د خیره سره ډېره مننه سر جي. بل سر جي ستاسو نه یو تپوس کومه چې نن سبا کې د ایجوکیشن د تعلیم څومره اهم دی د ماشومانو دپاره؟ جی د تعلیم په حوالې سره تاسو پوښتنه وکړه. تعلیم چې دی دا د انسان دپاره ډېر زیات ضروري دی. یو سړی هغه تعلیم حاصلوي نو هغه له پکار دي چې هغه روټۍ وچه وخوري، هغه کپړې زړې واغوندي، خو چې هغه خپل بچي ته هغه تعلیم ورکړي، خپل بچی هغه سکول ته ولېږي، په ځان باندې غریبي راولي. ځکه تعلیم زموږ او ستاسو لپاره دومره ضروري دی چې د تعلیم مثال هغه د رڼا دی. د تعلیم دا داسې دی چې یو سړی تعلیم کړی نو هغه بنا دی، هغه په سیده لار باندې روان دی، هغه ته په شپه کې هغه څه د هغه رڼا ده. یو سړي تعلیم نه دی حاصل کړی نو دې مثال د ړوند دی، او لوند سړی هغه به څه ویني، خو په هر څه باندې هغه څه شعور وختو، که د هر ځای نه ولوېدو. نو موږ د ټول قوم ته، د ټولې علاقې ته، ټولو خلکو ته زموږ دا خواست دی چې په خپلو بچو باندې هغه تعلیم حاصل کړي، تعلیم ته رڼا راوړي. تعلیم چې دی دا د ښه او د بد په منځ کې هغه فرق راولي. تعلیم چې دی چې تا حاصل کړو، ستا د مور او پلار سره مینه محبت دي، ته به د مور او د پلار قدر کې، د مشرانو په قدر کې، د ګاونډیانو په قدر کې، په محله کې به د هر چا څه کې هغه به قدر کې. دا ولې؟ دا د ایجوکیشن د وجې نه موږ له پکار دي چې په خپلو بچو باندې موږ تاسو ایجوکیشن هغه حاصل کړو. جزاکم الله. ډېره مننه سر جي د وخت راکولو. مهرباني، ډېره مهرباني.